जी عزتمندو کتونکو دا وخت موجود یم هغه شخصیت سره کوم چې د ملي په انعقاد کې یو ډېر اهم کردار ادا کړی دی. ایډیشنل ډیپټي کمشنر جناب الطاف حسین صاحب ما سره موجود دی. د هغوی نه بعد د دې ملي پخله پوښتنې کوو. سر ډېره مهرباني یقینا چې تاسو د بډګرام په قوم د بډګرام په نوجوانانو او سپیشلی د بډګرام په سټوډنټ باندې یو احسان وکړو چې دومره رنګارنګ تقریب انعقاد تاسو وکړو. سر څه به ویل غواړئ دې ملي باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو لاول ستاسو شکریا ادا کوم او بیسیک خبره ده چې دا میله څومره کامیابه ده دا ستاسو د خلکو وجې کامیابه ده، د میډیا د وجې کامیابه ده، که سوشل میډیا ده، که پرنټ میډیا ده، یا تاسو خلک یې عوام د دې د لاسه کامیابه ده، د دې پارټیسیپیشن د لاسه کامیابه ده. چونکې موږ ډېر په لږ ټایم کې او ډېر په شارټ ریسورسز کې کوشش کړی دی موږ چې یو ښه میله یو ښه پلیټفارم چې د بټګرام د خلکو ته د ښکلي بټګرام په طرز باندې ورکړو. موږ خپل یو کوشش کړی دی خو د پبلک چې کوم ریسپانس کوو نو ماشاءالله لکه خلک دلته په دې معامله باندې ډېر زیات خواهشمند هم دي او د دې د پارټیسیپیشن نه زه اندازه لګوم چې واقعي دې خلکو ته د داسې اکټیویټیز او داسې ایونټ ضرورت شته او پکار دي چې هغې کې د دې کلچر ثقافتي یا روایتي چې کوم څیزونه دي چې هغه راښکاره شي. لکه نن تاسو بعض ګیمونه مو کتل نو هغه هم دې خلکو ښه انجوای کړي. انشاءالله موږ به کوشش کوو دې نه پس چې نو سمر فیسټیول وینټر فیسټیولیزم چې په کار کې درې څلور داسې اکټیویټیز موږ کوو چې هغې کې مختلف ایونټس راځي چې د دې خلکو لپاره یو ښه د بټګرام بهر دنیا لپاره یو ښه ایمیج او یو امن پسندي لاړه شي. خو له دې سره دا خلک هم پازیټیو طرف ته راټریک شي. انشاءالله موږ دا کوشش دی او دا روان دی او انشاءالله نور به هم کوو. سره د بټګرام په باره کې چونکې دا تاسو خلکو دا تاسو چې دا علاقه چې کوم دا پسمانده ده د دې خلکو باره کې نیګیټیو کمنټس راځي. تاسو نن د بټګرام د خلکو د بټګرام د سټوډنټس د بټګرام د یوت دلته کې پرفارمنس وکتل څه به وایي د بټګرام خلکو باره کې؟ سر دا یو غلطه خبره ده چې ټیک د په کاغذونو کې په ډاکومنټس کې په بیک وړې کې شامل ده چې زه د خلکو ته ګورم سټوډنټس ته ګورم د میډیا دغه ته ګورم دلته چې څونه انوالومنټ دی د خلکو دغه بالکل پسمانده نه ده. صرف او صرف دې ته یو موقع یو چانس او اپرچونیټیز پکار دي او هغه اپرچونیټیز به مختلف داسې ایونټس په تھرو باندې کیدای شي چې راښکاره شي واقعي بټګرام کې هر قسمه ټیلنټ شته. تاسو د ماشومانو سانګ وکتل، د هغې نعتونه مو کتل، د هغې نور اکټیویټیز مو شعرا صاحبانه مو کتل. د دې تاسو اندازه لګوئ چې یاره لکه څونه ټیلنټ موجود دی خو ټیلنټ یا جمناسټک والی شو یا د غشو والی شو دا ګوره ډېر لکه سایلنټ ټیلنټ دی. سایلنټ ټیلنټ به څنګه راښکاره کېږي؟ به داسې اکټیویټیز کېږي د دې ریفلیکشن به ځي ستاسو میډیا په ترونه هغه به هله راښکاره کېږي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې څونه ټیلنټس دي دلته موجود دي شته دی. زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې بټګرام چې نو پسمانده علاقه ده، بالکل نه ده. صرف او صرف د اپرچونیټیز کمې دی. باقي د دې په خلکو کې، په عوامو کې، په سټوډنټس کې، په هر قسمه خلکو کې کانپول ډیایي کې مثلا څه ټیلنټ موجود دی خو هغه صرف او صرف اپرچونیټي او موقع غواړي. ډېره مهرباني، تھینک یو سو مچ سر. بالکل د بټګرام په سټوډنټس کې، د بټګرام په یوت کې، د بټګرام په ځوانانو کې ډېر ټیلنټ دی خو صرف او صرف د پالیشن ضرورت دی، د اپرچونیټي ضرورت دی او د موقعو ضرورت دی. خو نن موږ وکتل چې هغو خپل ټیلنټ خو او یقینا چې د بټګرام یو پازیټیو او یو مثبت ایمیج چې کوم دی هغه دغه شان فیسټیول سره دغه شان میلو سره په دنیا ته وښاو.